بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کورمیوالو ته مسافرانو ته ایما سلام ده. سلام نه بعد دا زوایم ده. دا موس نجیب زوی غته راوسته ده خونی ته. خو دعا مصروف ده، دعا اسلام آباد کی و نن چټي باندې دغه دی راغلی دی. دا زوی لوس مو ډېر سخت خراب دی. مهرباني وکړئ تاسو چې ما سره لږ داسې ښه تعاون وکړئ. اور دعا مصروف دی. دعا ماته چې ډېر وخت نه مو ورته ویله، خو دیسه ډېر کارونه دي، انداشې کارونه دي ویسه. هغه نن مقام لو شوله، نن ورته راغللو. دا جلکې دی، دا جلکې 19 کاله کېږي. دا 19 کالو کې دا اوسه پورې غوټه نه شوه، نه غوښونه غورځوي نه څه ته کوي. خو څه خبرې چې څه خلته بیماري دی وکړي پته نه لګېږي. تاسې ته د مولا حسین ډېره ورځه ډېر کړي. تاسې ما سره لږ مدد وکړئ. السلام علیکم ټولو عزتمنو قدرمنو کتونکو ته، پښتنو ته، کورمیوالو ته، څوری مو بهر ملک مسافران وروڼه دي. د سید نجیب طرف نه تاسو ټولو عزتمنو ته ډېر ډېر دعا سلام وي. وروڼو دا ډېر ټایم نه د یو غریب انسان ما سره بیتې کې دی. دا پتې کېږي شرکو کې کومه علاقه دی، هغه ځای کې صرف اور صرف دا غریب مطلب هغه ځای کې مزري وشو کوي. هغه مزدور نه بعض بیا د خپله خلخانه ساتي. دی دا یو بچی دی مغه ځای کې هلته غره نه لوېدلی و. دا لاس یې چې کوم دی دا مکمل تاسې به کسې په موبایل سکرین باندې څه دا خراب شوی دی. دی غریب خپل حیثیت په مطابق هر ممکن کوشش یې ورته وکړلو، اپریشن یې ورته وکړلې، خو چونکې اوس د علاج چې کوم دی د دې حیثیت نه بهر شولو. ډاکټران ورته وایي چې یاره ته دا پېښور ته یا اسلام آباد ته بوځه، نه دې هغه ځای کې که پراپر رډونه ورته واچوي نو دا به انشاءالله بالکل ټیک شي. نیمو भरपूर کوشش دی چې مونږ څومره واسه کېږي د کاظم چیریټي فاونډیشن طرف نه به انشاءالله دې ته بیا کوشش کوو چې اپریشن ورته وکړو، رډونه ورته واچوو. که رب الجلال خوښه وي نو انشاءالله دې ته د لاس ته خدای شفا ورکړي. او دا معصومه بچی دی، تقریبا د پلار هغه ویډیو کې وویله تاسو ته چې یاره دا 14 کالو دی، خو چونکې دا 14 کالو نه دی، پلار غریب یې لږ څه وي چې ګبرای شولو. دا دی 12 کالو دا بچی دی. خو که تاسو سوچ وکړو یار نو 12 کالو بچی هغه ډېر زیات مثال ښه بډي ځواني وي. خو دا غریبه مطلب ډېره داسې څه وي چې په بعضو حالاتو کې دی. نو دغه یا مثال ډاکټرانو ته ویلي دي چې دا ته پېښور ته بوځئ، دي پراپر ټسټونه وکړه. نو مسافران وروڼو، کورمیوال وروڼو، ایما څومره ډونرز دي هغوی ته ما د زړه ګهرایانو دا ګزارش دی چې پلیز دغې غریبې خلخوانۍ سره تاسې ښه روغ مدد وکړئ چې دا مو په ټایم ورسوو. دوی ته مو علاجونه وکړو چې خدای دوی ته نوي نوي زندګۍ ورکړي. رب دا به دعا ګویو چې خدای څومره د مو کاظم چیریټي فاونډیشن ډونر دي چې هغوی مختلف ټایم کې چې غریبانو یتیمانو سره مدد کوي. خدای مو په خپل زمان کې لره، خدای مو داسې بیمارۍ او رنځوریو نه محفوظ وساته. وروڼو ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ. ما ته او د غریب ورور ته راکړئ اجازت، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.